बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو په پاکستان کې پټرول او ډیزل 15 روپے ګران شو د IMF وپد را روان دی په یکم فروری باندې نه هر ورځ باغه په پاکستان کې سټیک کوي په پاکستان کې به ایثار او دوی سره به مذاکرات کوي یقین ساتي دا فیصله ډیره مخکې پکار وا خو ډیر لیټ شو د PDM حکومت ځکه چې IMF کم حیثیت ته هغه ټول دنیا ته معلوم دی امریکا د هغې نه بغیر نه چلیږي برطانیه د هغې د امداد نه بغیر نه چلیږي چین فرانس جرمني د هغوی د امداد نه بغیر نشي چلیدلی نو پاکستان به څنګه د هغوی د امداد نه بغیر وچلیږي زه تاسو د سریلنکا مثال هم در کوم چې سریلنکا کې سروه د وړاندې دا حالات جوړ شو چې د هغوی هغه ډالر چې کوم وی په ملک کې تقریبا 4,000 خوشه د هغوی هغه ډالر پاتې شوې په هغه وخت کې سریلنکا ته خلکو هم دا وویل چې تاسو IMF ته لاړ شئ خو سریلنکا په جواب کې هم دا یو خبره کوله نه چې نه موږ په خپل دوست ممالکو باندې انحصار کوو دغه دوست ملکونه به موږ ته خامخا امدادو کې موږ له به ډالر راکړي سریلنکا له ډالر میلاو نشوې او سریلنکا دیوالیه شوه پاکستان دی وخت کې په داسې حالاتو کې دی که فرض کا دوی د IMF شرایط ومنل نو دی وخت کې چې کومه ګراني ده دغه ګراني 27% ته دا به 37% پورې لاړه شي خو که فرض که داسې وشو چې لکه د سریلنکا پاکستان ډیفالټ کو دیوالیه شو نو بیا به دغه ګراني د 60 نه 70% پورې ځي او تاسو ته دا مو وایم که فرض کا دیوالیه شو الله دې نه کې پاکستان دیوالیه شو نو بیا به دغه خلک په یو لوی تکلیف کې وي ځکه چې نن په سریلنکا کې چې ته 50 لیټره پټرول الي نو د هغې لپاره به ته تقریبا 15 ورځې وړاندې شناختی کارت په پمپ کې داخله هغوی به ستا شناختی کارت والي ستا نه به پیمنټ وکړي او تا ته به په 15 یا 6 ورځ باندې پټرول میلاویږي دغسې نور خوراکي توکي چې کوم دي نو هغه به هم تا ته په ګرانه میلاویږي پاکستان له پکارو چې دا فیصله هغوی ډېره مخکې کړې وه ډېر لیټ شو او اوس IMF را روان دی کوم چې د هغوی شرطونه دی هغوی به یقین وساتئ دوی به مني ځکه که فرض که دغه یې ونه منل او دیوالیه طرف ته لاړه نو پاکستان عوامو ته به ډېر غټ تکلیف جوړ شي دا د PDM لپاره یو سخته فیصله ده خو د دغې سختې فیصلې نه علاوه کیدی نشي ځکه چې نور دنیا چې تا سره تعلق ساتي تا سره تجارت کوي نو هغه هم IMF سره تړلي دي او IMF که تا سره ته دیوالیه ډیکلیر کړي او تا باندې د ډیفالټ هغه لیبل ولګېده نو بیا به ټوله دنیا تا سره هغه شانتي هغه امداد هم نشي کولی نه به سره تجارت کولی شي نو پکار دا ده چې دی وخت کې پاکستان کومه فیصله کوي نو هغه د عوامو په مفاد کې وکړي او د عوامو لږ دا پکار دي چې په دغه باندې سوچ وکړي چې ملک د دیوالیه کېدو طرف نه بچ شي لږه ګراني به راشي د 27 نه به 37% پورې ګراني راشي خو که فرض کا دیوالیه شو نو بیا به دغه ګرانۍ لهر چې کوم دی دا به د 60 نه 70% پورې ځي او په هغه حالاتو کې به د ګرانۍ باوجود تا ته هغه څیزونه میلاویږي نه نو د سریلنکا مثال زموږ وړاندې دی نن سریلنکا IMF ته د هغوی د شرایطو نه په زیاتو خبرو باندې لګیا دي او منلو ته تیار دي خو IMF ورسره هغه نه مني نو دنیا دی وخت کې یو کوډ جوړ شوی دی سوشل میډیا په وجه باندې یو کوډ جوړ شوی دی نو پکار ده چې بیا په دغه کوډ کې کم حالات دي هغه ټوله مشترکه حالات دي ګرانو کتونکو دغه نوې صورتحال ستاسو وړاندې کې ښودم محمود جان عمر اجازت غواړي